الله تعالی ډیر زیات خوبان په دنیا کې پیدا ک ډیر خسته خسته خلق الله دنیا کې پیدا ک ډیر د کمال خاوندانم او د لړو مقامات او د مراتب خاوندانم الله په دنیا کې پیدا ک دغه خسته خلقو ته خوبان وای انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات ورته ویل شي دا یو حقیقت ته چې هغه ته الله په خپل وخت کې ډیر عاشقان ورکړي ډیر محبین بو چې داغي سره به محبت کول او کچر د تاریخ اولټول شي قرآن او حدیث را واغستې شي نو مونږ ته یو خبره ظاهریږي چې داغي سره خلکو مینه کړی دا خداغي هم عصر خلکو ور سره کړی دا داغي مبارکانو د پیدا کېدو وړاندې داغي سره چا محبت نه دی کړی او داغي مبارکو د وصال او وفات نه بعد داغي هغه عاشقان په دنیا کې کم شو بیا به ختم شو یو زمونږ استاد محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک دے چې څومره عاشقان په دې کائناتو کې الله تعالی دوی لره ورک دومره عاشقان او محبین الله تعالی بل هیڅ چا لرم نه دی ورکړي دا حقیقت ته دوی مبارک لا پیدام نو په دنیا کې بشمار عاشقان پزان لرل کله چې پیدا شو الله ولدا سي مرګري او صحابه ورک چې د دنیا د ابتدا نه د دنیا تر انتها پورې داسې خواږه جان نثار او محبت کون کی مرګري الله تعالی بل هیڅ چاته نه دی ورکړي د چا په قسمت کې امداسه صحابه نور رسیدلی کم مرګري او صحابه چې الله خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته ورک اغي چې کم داستان د محبت رقم ک تاریخ گواه ده نه مخ کې داسې محبت چا د چا سره کړي او نه برستو داسې محبت څوک د چا سره وکي کم محبت چې زما د محبوب سره دغه صحابه کرامو کړي دي زما د محبوب د وصال او پرده کېدو نه پسم په دنیا کې په هر زمانہ کې بشمار عاشقان الله خپل محبوب لره ورک چې پنا لیدو باندې دا عاشقان د خپل محبوب په مینه کې سر قربانولو تم تیار دي او هر قسمه قرباني ورکولو تم په تیار ګرځېدل دي یاد ساتئ او پاغه شقانو کې کمیم ناراضي ورست رزه سی واقعي خود خوان خبره دادا چې په خوانو انبیاء کرامو تعالی عاشقان ورګړیو دا صرف په ذویل ارواح یا جاندارو کیو ذویل عقول کیو د عقل خاوندانو کیو زما استا محبوب لره الله تعالی عاشقان ورک یوازې په انسانانو کې نه بلکې د عالم سلور غټ نوعی دي چې یو تویل شي نباتات دویم تویل شي جمادات دریم تویل شي مایعات سلورم تویل شي حیوانات په دې سلور وړو انواعو کې الله تعالی دوی مبارک ته به حساب عاشقان ور نصیب ګرځولې دي یاد ساته تاریخ گواه دی تاسو به دا خبره د علماو د خلی ډیر اوریدلی ستاسو توجه برابر غواړم ځکه کله د خپل مرګرو ته وایم د محفل رونق درې شیزه دي اول نمبر دا لوډ سپیکر دا आवाज د سر د محفل رونق پیدا کی دویم نمبر دا لایټینګ دی او دریم نمبر د عوامو جذبه ده چې په دې دریو کې یو شی زم نوی نو محفل کې هغه رونق بیا نخ کاری نن خو ل سپیکرم برابر دی او لایټینګ هم برابر دی خو زما د یارانو جذبه نخ کاری ما ته مولانا سے ویل
سالفاظ ویل ګرړم بیان ورته وکړه نو ما ویل چې زه به ډېر ښه جذباتي بیان کوم خو که مولا هر څومره چغې ووایي او ستاسو د عوامو جذبه ورسره نه وي نو ګورئ خوند دې نه وي ځکه ټپ د یو لاس نه خیږي دا چې تاسو هم دا لاس ډېر په محبت راوبغوئ او زه نو بیا به ډېر خوند وکړي مطلب مې دا دی چې دې خوا نه زه لګېږم اخوا نه تاسو د سبحان الله ناره لګوئ نو بیا به تاسو د محفل رونق ته وګورئ ټول لږ په مینه باندې ووایي سبحان الله د یو درکې وګټله ښه د درکې وګټله د لږ په مینه سبحان الله ویله ته لږ اوس په مزه وایه اوس به دا نور خپل کمال ښیي لږ بیا ووایي سبحان الله ماشاءالله سړی چې نیکي هم ګټي په مات زړی ګټي نو بیا خوند نه کوي مونږ او تاسې د نیکانو محفل ته راغو په یو نیک مجلس کې ناست یو علما او اهل الله ناست دي او د هغې په څنګ کې مونږ نیکي نشو ګټلی نو بار په دوکان او په روډ خواس هم نیکۍ بس سر خوړلی دی پاتې ده غرض مې دا دی ستاسو توجه غواړم د ده مبارک سره حیواناتو به مینه کوله جماداتو به مینه کوله نباتاتو به مینه کوله مایعاتو به مینه کوله د علم څلور انواع دي که مونږ تاسې نظر وکړو په دې هره نوعه باندې نو د الله تعالی د محبوب سره به هرې نوعې د عالم ډېر بې کچه مینه او محبت کول او یاد ساتل تاسو ته د هغې چند امثله زه بیانوم تاسو ذهن به دا خبر اوس واخلي روایت د دلائل النبوه او د طبرانی شریف دی حضرت اعلی بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی مونږ یو ځل د الله د محبوب مبارک سره په یو سفر کې روان ما درې ډېر عجیبه کارونه ولیده چې هغې زما د عقل حیران ک په هغه دریو عجیبو کارونو کې یو مې دا ولیدو چې مونږ روان یو مزل کوو په لاره کې یو ځای کې یو اوښ دی چې کله دی اوښ د الله محبوب مبارک ته وکته نو دی اوښ خپل فریاد ورته وکړو اواز یې وکړه صحابي فرمایي فوقف علیه النبي صلی الله علیه وسلم مبارک ودرېده او صحابو ته مخ راوګرځولو او صحابه کرامو ته فرمایي اين صاحب هذا البعير د دې اوښ مالک کوم ځای دی نارې کوي ورته لږ د اوښ هغه مالک راوستی شو مبارک ورته وایي دا اوښ ستا دی صحابي ورته وایي او قربان زما دی د الله محبوب ورته فرمایي دا اوښ دی په ما را خرڅ کا صحابي مبارک ورته وایي نه قربان خرڅو مې در باندې نه همداسې به دله د خدای په نامه تحفه کې درکړم مبارک ورته وایي نه ثانیا ورته وایي د اوښ دی را باندې خرڅ کا صحابي ورته وایي قربان خرڅو مې در باندې نه په دویم ځل هم ورته وایي همداسې به دله هدیه کې درکړم مبارک ورته په دریم ځل وایي نه د اوښ دی را باندې خرڅ کا صحابي مبارک پوه شو چې اوس مبارک خامخا د اوښ اخلي نو دی د خپل هغه راز ورته بیانوي او ورته فرمایي قربان بالکل چې تاسو مناسب ګڼئ د اوښ په در باندې خرڅ کم خو دا د داسې کورنۍ اوښ دی چې د هغې د معاش دا یوه ذریعه ده هغې د دې اوښ په ذریعه خپل ژوند تېروي که تاسو یې مناسب ګڼئ بالکل به یې در باندې خرڅ کړو مبارک ورته فرمایي هر کله چې خبره دا ده چې دا د هغې د معاش ذریعه ده نو ای زما صحابه کرامو واورئ هغې ته فرمایي د چا چې اوښ دی هغې ته وایي ستاسو د اوښ ما ته شکایت وکړو د کثرت د عمل نه او د قلت د علف نه ما ته وایي چې قربان دا خلک را باندې کار ډېر زیات کوي او خوراک راته ډېر لږ را کوي محبوب مبارک فرمایي د ما ته استغاثه وکړه فریاد یې راته کړی زما دربار کې شکوه کړې ده ای صحابه کرامو د نن نه پس فاحسنوا الیه د اوښ سره به ښېګڼې کوئ په ګېډه به موډ ساتئ کار به پې کم کوئ صحابي مبارک فرمایي وي هغه صحابه ورسره واده وکړه مبارک د دې ځای نه را روان شو یو مې دا ډېر عجیبه کار ولیدو چې اوښ ته ګوره خپل فریاد د الله محبوب مبارک ته پیش کولو ته ګوره وایي دا راته ډېره عجیبه ښکاره شوه وایي د دې ځای نه مونږ روان شو مخکې مزل کوو یو ځای کې مبارک آرام کوي ستړی شو مونږ ورته د آرام دپاره ځای برابر کړ دی مبارک سم لاسته
لږ وخت تیر شو د لږ وخت تیریدو نه بعد مونږ ګورو چې یو لرې ونه ولاړه ده په دې دشته کې صحابي مبارک فرمایي علا بن مرہ ثقفي رضی الله عنه وی دا ونه ولاړه داسې د یو طرف ته کږه شوه بیا رانیغه شوه بیا د بل طرف ته راکږه شوه بیا رانیغه شوه او بیا را روانه شوه دا ځمکه شلوله ان تر دې پورې چې سیده راغه او د محبوب مبارک په خوا ته راورسېدله او په ده مبارک دا ونه راښکته شوه راټیټه شوه خپلې پاڼې او څانګې په ده مبارک راښکته کړي یو شیبه پې دا ونه راښکته ده او یو شیبه بعد دا ونه بیا نیغه شوه او بیا روانه شوه زه ورته ګورم ځمکه شلی او خپل منزل مقصود ته ورسېده او لاړه په خپل ځای باندې قیمه ودرېده صحابي فرمایي زه یې حیران کړم چې خدایه دا خو خوب هم نه دی اوس ونې ته ګوره او راتګ ته ګوره او د الله په محبوب راټیټېدو ته ګوره وایي زه دا سوچونه کوم چې مبارک د خوب مبارک نه را بیدار شو وایي ما ورته مبارک ته وفرمیل چې قربان هغه ونه چې هغه لرې په نظر راځي هغه داسې راغه او دلته ځمکه شلوله تر تاسو راغه او په تاسو راټیټه شوه او یو شیبه راټیټه وه او بیا هغه ونه نیغه شوه او ځمکې وشلوله په خپل ځای باندې لاړه هغلته قیمه ودرېدله قربان زه ډېر حیران کم مرہ دا یعلا بن مرہ ثقفي رضی الله عنه فرمایي ما ته نبي علیه السلام وفرمیل چې مرہ یعلا زه چې کله وده شم نو دا ونه فاستأذنت ربها د خپل رب نه اجازت غوښتو چې یا الله نن ستا محبوب راغلی ډېرو ونو ورته سلامونه کړي هرې ونې د خپلې مینې اظهار کړی نن ما ته م اجازت راکړه چې زه لاړ شم په محبوب مبارک یو سلام عرض کم فاذن لها رب کریم ورته اجازت ورکو یا الله دا ونه د هغه ځای نه صرف ما دپاره راغه او دلته راغه په ما راټیټه شوه او په ما خپل سلامونه عرض که او بیا د هغې نه بعد دا ونه اوچته شوه نیغه شوه او بیرته لاړه په خپل ځای باندې قیمه ودرېدله دې د الله نه اجازت وغوښتو الله ورته اجازت ورکړو نو دې ونې ما سره د خپلې مینې او د محبت اظهار وکړلو یاد ساتو لبیک یا رسول الله لبیک ونه ده زما استاد د محبوب سره څومره مینه لري د هغه مبارک خوا ته راځي په هغه مبارک سلام عرض کوي د هغه مبارک په دربار رسالت کې او بیا ځي روانېږي په خپل ځای قایم ودرېږي توجه غواړم اوس سوچ پکار دی دې خبرې ته د چا ذهن ته به دا راځي چې یاره دا ونه خو صحابي ولیده او مبارک ورته و چې دې ونې د الله نه اجازت غوښتو بیا راغو په ما سلام واچولو نو ستا ذهن ته به راځي چې دې مبارک خودو وی خدا صحابی دا واقعہ بیان نو جواب دا دی حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام فرمایي زه چې کله وده شم زما صرف دا سترګې مبارک وده وي ولا ینام قلبي زما زړه مبارک خوب نه کوي زما زړه بالکل ویښ او بیدارو چې دې ونې الله ته درخواست کولو نو زما زړه د هر څه اورېدو محسوسولی چې الله اجازت ورکو زما زړه د هر څه محسوسول چې دا ونه ما ته راغه او ما ته سلام کوي د دې دا سلام هم ما محسوسولو او د دې دا سلام جواب هم ما دې ته ورکو غرض د خبرې مې دا دی چې ګوره ونې دي نباتات دي د الله د محبوب مبارک سره مینه لري د صحیح مسلم شریف روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره کې صحابه کرامو ته فرمایي زه په مکه کې اوسم هغه ونې او بوټي پیژنم چې مخکې د اعلان نبوت نه غیبه په ما باندې سلامونه عرض کول که تاسو ما سره مکې ته لاړ شئ زه به بیله ونه درته وښیم چې دې په ما سلام عرض کړی دی او دې په ما سلام عرض کړی دی چې د الله محبوب به په کومه لاره مبارکه باندې تللو نو دې ونې او بوټو سلامونه به په دې عرض کولې یاد ساته د هغه مبارک سره به نباتاتو مینه کوله روایت د بخاری دی هغه مبارک په خپل صحیح بخاری کې ذکر کړي تاسو به ډېر اورېدلی دا روایت په بخاری کې مجمل دی په ذخیرة الحدیث کې دا مفصل ذکر دی نبی علیہ السلام مبارک په چې کله مسجد مبارک ته راغی خطبه به لوستله نو دوی مبارک به په مسجد کې د کجوري یو اوچه تنه پرته وه په هغې باندې به دی مبارک جلوه افروز شو او بیا به د هغې نه بعد خطبه لوستله مدینه منوره کې یو بوډۍ زنانه ده کونډه ده د هغې زامن دي نجاران دي ترکاڼان دي
هغه د مبارک د پاره یو منبر شریف جوړ کو خو چې کله دا منبر د مبارک په جمعات کې په اول کرت باندې کې خو دې شو او مبارک راغه په اول کرت خطبه ته په دې منبر جر و افروش شو نو چې کله مبارک خطبه شروع کړ په جمعات کې د جړا یو گونج پیدا شو یو आवाज پیدا شو دا سي आवाज دې چې انین دې صحابه کرام فرمای لکه د اوخه چلنګي دا څنګه د زویرګي کوي आवाजونه کوي تک سی आवाज را پیدا ش زمون هغه حضور توجه خرابوله خلل واقع کول مبارک خطبه لولي زمون توجه دا خرابای صحابه کرام فرمای وای مونږ اخو دي خو ګورو چې دا سوق جاړي جڑا کون کې په نظر نه راځي د جڑا आवाज راځي وي مبارک خطبه بند کا د منبر نه لاندې راخته شو د کجوري اوچ تنه تراغه او د کجوري تنه باندې لاس سګدي او مبارک اغیر تسلی ور کوي ورته وي مخفه کیګه مچاړه زبد باری تعالی نه سوال وکم رب کریم بتا په جنت کې راشنه کی په در زبد الله تعالی نه سوال وکم الله بتا سو په دنیا کې راشنه کی او د دنیا د خلق برازیل تابه کجوري میوي خوري ته ولې خفه کیږي کجوره یو شی بغل شو دا ونی هغه تنا کجوري تنا یو شی بعد بیا په جړا شو ارمان ورغی مبارک ثانیاً تسلی ور کوي مخفه کیږي زبد باری تعالی نه سوال وکم الله به په جنت کې راشنه کی جنتیان بلتانه میوه او دانې خوري ولې خفه کیږي د دې تسلی سره د کجوري غتنه او چکلک تنه دا چپ وګرځیدله او داسې خاموش شو چې بیا لاغې نه بعد چرم جړاو نکړله د کجوري یو اوچ لرګي او تنه دا چې زما محبوب ته نه جدا کیږي نو د محبوب په جدای کې داسې جړا کوي چې صحابه کرام فرمایي زمونږ د تمام توجه مرکز دا ګرځيږي زمونږ ټول توجه په خطبه کې دې تر وګرځیدله مونږ اله پوي شو چې مبارک د منبر نه راکوشو او مبارک د کجوري په تنه لاس کې خود نو مونږ د پته ولګیدله چې د کجوري یو اوچ تنم د محبوب په فراق کې بس جاړي اوس فریاد کوي نباتات دي د مبارک سره مینه لري او عجیب مینه لري حیوانات به ور سره مینه کوله روایت د مسند احمد دی حضرت تمیم داری رضی الله تعالی عنہ یو ډیر عجیب روایت ذکر کړي فرمایي وي مونږ یو ځل د مبارک سره یو مجلس کې ناست دی مجلس ته ناګهانه د بهر نه اوخ راغی او دی اوخ ټول مجلس کې د ټولو خلکو توکته چې نبی علی السلام په نظر شونو دا ټول خلک دی اوخ پری خو او راغه د مبارک شاته ودرېد او نبی علی السلام ته د خپل مړه راخته کا او ساوازونه وک مبارک ورته په آرام شو درېګا کړي اختیار نجات ته که دروغ ویم تا ته بداغي بیا بدل سزا ملوشي دا غلې شو لږ سات بعد سکسان د بهر نراغ دی مجلس ته مبارک ته فرمای دا زمون اوخ دی قربان درې مورز د زمون نه تختیدل دي مونږ چرته مرالان دینک نن مدل تولیدو صحابي مبارک تمیم داری رضی الله عنه فرمایي چې کله دی اوخ دی کسانو توکته نو دا اوخ نور امران نږدې شو د نبی علی السلام شاته پناه اخلي شاته پټیږي نو مبارک دی خلکو توي چې تاسو د اوخ له تاسو نه فریادي راغله زما دربار ته شکایت راوړلې کسان ورته وي قربان څه شکایت راوړې مبارک ورته فرمایي و استاسو دا اوخ وای چې قربان زدي سره وړو کېلوي شوه ټول عمر ما د دې خلکو سخت خدمتونه کړي د جمی موسم کې د فلاني زنه فلاني پوری بیرابانی کار کولو د اوړي په موسم کې د فلاني زنه د فلاني پوری بیرابانی کارونه کول ټول عمر به ولا کارونه کړي دي سخت می تیری کړي دي وړو کې ور سره لوي شوه اوس دا خلک ما سره زیاته کوي علالای می ماته نخلاص کا مبارک اغي ته وي د اوخ اختیاوي اغي ورته وي او قربان رښتیا وي مبارک ورته وي دی یو زما دربار ته فریاد وروړي ګور تاسو سره یو غلام لوي شي وړو کې او ټول عمر تاسو خدمتونه وکي دا غلام د خدمت سره صدا اغي ورته وي نیکی او احسان مبارک ورته فرمایي چې څنګه دا غلام د خدمت سره نیکی د احسان دی دا څه د سره مخېګړو او احسان وکي زیات ور سره ولي کوي اغي ورته قربان بس ټیک شو سم ورته نه وي دا خو مونږ تراک مبارک ورته وي تاسو دروغ وای الله د منافق انسان دړن رحم وسته او د مؤمن په زړه کې الله رحم چولې تاسو دروغ وای اوخ درته نه درکوم د دې اوخ قیمت بدل درکم مبارک حدیث کې وای سل درهم راواغست او کسانو له ورګوي دا والی اغه فارغه کې وی زی لاړ شي کسان لاړ مبارک اوخ ته مخ راوړلو اوخ ته وی ویزا
ته مې د الله د پاره آزاد کی د نن نه بعد د تا سره هیڅ چا کار هم نشته چې څنګه دې خوښي هغسې ژوند تېروه. سبحان الله. اوخ د الله محبوب مبارک ته مخ راګرځئ او دا خپله غړانګ اوږدئ مبارک ته یو اواز کوي مبارک ورته فرمایي امین. اوخ دویم اواز کوي مبارک وایي امین. اوخ دریم اواز کوي مبارک په دریم ځل وایي امین. اوخ څلورم اواز وکړو د رحمت عالم صلی الله علیه وسلم دواړه سترګې مبارکې د اوښکو نه ډکې شوې او د ده مبارک د اوښکې په دې مخ مبارک راوبهېدې او مبارک په ژړا شو. صحابه تپوس کوي قربان ولې ژاړئ؟ اوخ سو ویل قربان تاسو اوخ وجړولئ کله کله امین امین مو ویل او اوس مو ژړا شروع کړه. مبارک ورته وایي ما چې د اوخ آزاد کړو د اوخ راته څلورو دعاګانې وکړې درې دعاګانې الله قبول کړي هغه یو دعا قبول نه شوه په هغې مې وجړل. څه دعاګانې ورته کوي عجیبې دعاګانې کوي. اوله دعا ورته اوخ دا کوي چې ای د الله محبوب ډېر ښکلی دین دی دنیا ته راوړو بهترین دین دی دنیا ته راوړی دی بهترین کتاب دی قرآن دی دنیا ته راوړی دی د دې قرآن او د دې دین جزا دی درته الله تعالی په دنیا او آخرت در نصیب وګرځولی کي. وایي ما وویل چې امین. وایي اوخ دویمه دعا راته کوي چې ای د الله محبوبه څنګه دې زه د غم او د فکر او د مرګ نه خلاص کم د سختو نه دې بچ کم دقسې دې الله ستا امت د قیامت د سختو نه وساتلی کي. دا وړه خبره نه ده ورونو زما د الله په ذات قسم په قیامت کې به ډېره زیاته سخت دی. ستاسو توجه شته یا الله چې څوک به په مینه جواب راکوي. کریمه خدایه د خپلې لوی خدای په خاطر د تمام عمر ګناه په نیکو باندې بدله وګرځولی او چې څوک به را سره چل ول کوي زه ورته دعا نه کوم عبید استاذ به ورته دعا کوي انشاءالله چې نه جي نه دي ما سره چل ول کوي جواب نه راکوي که نه ټول سبحان الله وایي یا الله چې چا به جواب راکړی وي په غړېدلو سترګو ورته بار بار حرمین وښودلی کړه او که چا به جواب نه راکړی مولوي صاحب وایي دعا ورته وکړئ نو خدایه زه به دا دعا وکړم چې هغې له د جواب ورکولو توفیق ورنصیب وګرځوي. بس دغه دعا ډېر کافي وګڼو. ښه جي واورئ زما محبوب مبارک اوخ ورته وایي الله تعالی دې ستا امت د قیامت د سختو نه وساتلی کي. دا وړه دعا نه وه تاسو د قیامت د سختۍ نه خبر نه یې دا یو جلک واورئ زه بیا دا حدیث پوره کوم. د قیامت دومره سخته ورځ ده حدیث کې وایي چې کله د قیامت ورځ قیمه شي او الله حضور قهري وکړي لمن الملک اليوم یو ځل به دا صده وشي نن د چا بادشاهي ده. اوس د حق خبره ده چې ورته څوک ووایي چې خدای ستا بادشاهي ده خو الله تعالی به دومره په جلال کې چې الله دا آواز وکړي نو انبیا به هم د الله تعالی د غیظ او غضب او د الله د قهر او د جلال نه ویریږي نو انبیا به هم د حق خبره نشي کولی چې خدای نن ستا بادشاهي ده. هغې به دومره نشي ویلی چې خدای نن ستا بادشاهي ده دومره به نشي ویلی. الله به بیا ووایي نن د چا بادشاهي ده څوک هم جواب نشي ورکولی.